رمضان مبارک میاش لاړه په ختمېدو ده اخري او څو ګنټې پاتې دي. هر انسان ځان سره سوچ وکړي یو هغه ورځ و چې موږ تاسو د رمضان مبارک دا بیان به اورېدو او کولو چې د رمضان مبارک میاشت را روانه ده او یو دا ورځ ده چې د رمضان مبارک اخرنی بیان پکې موږ دا کوو. ځان سره لږ فکر او سوچ کول چې ما به د رمضان مبارک کې څه حاصل کړو، زما په ژوند کې ورکی څه تبدیلی راغله. ای صرف دا تبدیلی و چې خوراک مې مخکې کولو او په روژه کې مې خوراک د ورځې پرېښو، او که نه ګناهونه مې مخکې کول او ګناهونه مې پرېښودل، یو نیک عمل ما نه کولو او هغه نیک عمل مې ورکې شروع کړو. نو هر سړي له دا سوچ او فکر دا پکار دی. اوس د رمضان مبارک میاشت تېره شو، بیګانه شپه ده. د دې بیګانه شپې په روایاتو کې فضیلت راغلی دی، لهذا د هغې فضیلت مختصرا د دې وجه نه چې دا مونږ نه په لهو لعب کې په فضول کارونو کې په دې کې لاړه نشي. هر انسان زیات زور په اخر کې لګي. یو مزدور مزدوری وکړي نو اخر ټیم کې د میاشتې اخر کې ډېر سوي دا سترګې هلکه وایي بس 26 27 28 ټیم قریب به راته تنخوا ملو شي. نو چې زمونږ معامله ورکې الټه نه شي چې مونږ ټول میاشت پریز او چې بس څنګه د رمضان مبارک میاشت ختمه شوه، شیطان آزاد شو، سرکشه شیطانان. نو داسې نه چې بس مونږ هم ورګې شو د ګناهونو باندې ور آزاد شو چې داسې شي. د بیګانه شپې فضیلت سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د بیګانه شپې ته په حدیث کې ویل شوي دي لیلة الجائزه، د انعاماتو شپه، د مزدور د مزدورۍ حاصلولو شپه، د ثوابونو د حاصلولو هغه شپه. نو لیلة الجائزه ورته ویل کېږي. رسول الله مبارک فرمایي یغفر لهم فی آخر لیلة، چې په دې شپه کې الله جل شانه د روزدارو هغوی مغفرت کوي. حضور علیه السلام نه صحابه تپوس کوي د لیله د شپې نه مراد د لیلة القدر شپه ده. حضور علیه السلام فرمایي نه، قاعده او قانون دا دی چې یو سړی یو مزدور راولي او هغه مزدوري کوي په اخر وخت کې هغه له څه ورکوي، مزدوري ورکوي. نو دې نه مراد لیلة القدر نه ده بلکې د رمضان مبارک اخرنۍ شپه ده. یو سړی دی الله جل شانه د روزي په شروع کېدو سره د خپل رحم و کرم دروازې لا کلو کړي وي او الله جل شانه د عبادت ثواب هغه زیات کړی وي او هر روزه ماتي په وخت کې دعاګانې قبلې او د جهنم نه خلق آزادوي. نو ټول میاشت جاری خو که یو سړی نه په غفلت کې دا میاشت تېره شوه، دی به سوچ کوي که نه یو سړی ګوره د ګناه نک د سزا دا ده چې انسان د خپې مانتیا وي او انسان افسوس کوي بیا، او د نیکۍ نک د ثمره دا د انسان خوشاله. یو سړی په نیکۍ کې وخت تېر کړي ستړی شي، په دې ستړیوالي خوشاله وي چې لږ یې شکر دی. نو اوس نن اخرنۍ ورځ ده، اوس ثابته میاشت ما ورته سوچ کړو که نه څه وکړو څه ونه کړو. نو ډېر به داسې چې هغوی به دا ورځ شپې قیمتي کړي وي، عبادت پرې به یې کړي، ډېر به داسې د هغوی په ژوند کې به هېڅ تبدیلي نه راغلي. نو د الله جل شانه په در کې هغې کې کمې نشته. الله جل شانه فرمایي که یو سړي ټوله میاشت په ځان باندې رحم ونه کړو او دې ورځو شپو نه یې فایده وانهغېسته نو بېګانۍ شپه شته دی. نو الله جل شانه په روایتو کې راځي په د روژې ماتې په وخت کې د هر روژې ماتې په وخت کې دومره خلک د جهنم نه آزادوي. خو کله چې اخرنۍ شپه شي تعداد الله زیات کړي، ولې دې کې هغه ګناهګارو ته الله مقرر کړي چې هغوی په ثابته میاشت کې د دې میاشتې نه فایده نه وي اخیستې او هغوی هم بس پښیمانه شي او الله جل شانه نه بخښنه وغواړي. الله وایي غوښتونکي زیات شي نو الله تعداد هم زیات کړي. یغفر لهم فی آخر لیلة. بل ابن ماجه شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم يمت قلبه یوم تموت القلوب. کم خلق چې کم کس چې پنځه شپې داسې دي چې په دې کې دی څو کې عبادت وکړي. دغه حدیث کې راځي من قام لیلۃ العیدین، چې کم خلق د دواړو اخترونو په شپو به د الله جل شانه د رضا او د ثواب په نیت سره لږ وخت لپاره پاس او عبادت وکړي، الله جل شانه په بدله کې د قیامت د ورځې هغه هیبت ته
رسوا کی هغه ورځ په کوم ورځ کې زلون مړی د مرګ نه مراد څه دی یو سړي باندې یې راشي کنه ته یې ته وګورې څنګه ته سم مړی دی یاره نو د قیامت هغه ورځ هیبت معمولی نه دی الله جل شانو فرمایي کنه سورې حج په شروع کې یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلق کوی دیږي د خپل ربنا ان ربکم او بیا الله جل شانو فرمایي ان زلزله الساعه شیء عظیم د قیامت زلزلې لوی دي چې قالی د مشان ډیر هیبتناک ده څومره هیبتناک ده یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها په انسان باندې چې ډیر هیبت راشي دی وار خطا شي د زړه په درزا باندې شي او په زنانه باندې چې هیبت راشي نو بعض وخت ډیر زیات هیبت چې په دې باندې راشي او دا امیدوار وي همري ارحم ورسره شي ځای شي نو ډاکټران دغه زنانو د څه خبرې کوي چې لکه ټینشن منافیدا باندې نو د قیامت ورځ هیبت سره الله جل شانو فرمایي ک بالفرض یا خو بالفرض یا په حقیقت محمول له ک بالفرض یو زنانه خپل ماشوم لپی ور کوي نو دغه پي ورکوونکو مور چې دا عام ماشوم سره په هر ټیم کې مینه کوي دا ماشوم غټم شي مینه کوي خو په ماشوم والی کې دا مینه زیات دي داغه هغه ښکار کېدل د مینې اظهار سوي ښکار وي ځکه یخنی وي او ماشوم متیازو کې نو دا مور پاسي او بوله ګرمي دي اوس غوزانه د ټیمپر ورته واچي نو سو هغه هر صبر داخلي به ځان ترانيږي کی نو مینه ور سره کوي مینه د ماشوم سره کوي ځان نه لري کوي او د قیامت ورځ هیبت بدون نه چې د مور نه بد مینه مس شي دا بهیر شي نه ماشوم نه به پروا شي بل امیدوار زنانه شي او د قیامت هیبت پدی ویراو دا هم به ور سره شي دا بځای شي او بیا الله جل جلاله فرمایي وتر الناس سکارا ته چې خلکو ته ګوري ته به جوړل ټول په نشه کې ټول بسې چې وسړې په نشه کې بدحالې کنه بازار باندې نو د قیامت هیبت بداسي چې هر سړی په بدحال وي هر سړی بسې دا په بدحال وي هر سړی په خپل خوړو کې وي هر سړی نه رور نه برور هیر شي مور بلار وهیر شي دا دومره لوی هیبت ده الله وما هم بسکارا دې بنشه نه وکړي ولكن عذاب الله شدید خو لیکن د قیامت د ورځې اسختی عذاب ډیر زیات سوي دا بسخت ځکه پیغمبران بس کوي لازم بوجت کی نفسي الله موږ د خپل ځان باره کې تاسو سوال کو د امتیانو باره کې سوالونه به هیڅ نه مور پلا په باره کې سوالونه به هیڅ چې پیغمبران نفسي وای نو څنګه لوي هیبت حضور علیہ السلام فرمای من قام ليله العيدين چې کوم خلق د اخترونو پښپ باندې د عبادت کې محتسبا ادا الله رضا د پاره د ثواب حاصلولو لپاره لم يمت قلب قلوب د دې زړونه بمړل شي په اورز باندې په تمورس کې زړونه مري یعنی هیبت او دغه چې کوم د قیامت سختی او هولناکی په خلق راضي ناغین الله جل شانو دې سکی نا محفوظ نو څنګه دوی مو عبادتونه اعتکافونه روزي زکات دا سره کوو دې لپاره چې الله راضي شي جهنم د عذاب نه بچ او جنت ته نصیب دا بیگانه شپدم نه اهم چې دو شپې د عبادت پټو کې د قیامت د ورځې سختۍ نه الله جل شانو ساتي بل معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای من احیا الليالي الخمسه وجبت له الجنه بلکې پنځه شپې په کال کې داسې دي چې کم کس پای کې لبیخ پاتې شي په عبادت سره الله جل شانو د لپاره جنت واجب وي نو کمی شپې اتما ذل حجه دا غي شپه نهم ذل حجه د عرفې د شپې هغه شپه او بیا د لسم یعنی دغه اختر شپه درې دا شوي بل پنځل لسم شعبان او بل د وړو کې اختر شپه بیگانه شپه دا پنځه شپې چې څوک په عبادت کې تیری کی سنا صحیح سا نو الله جل شانو د لپاره جنت سره دا واجب اوس اسانه طریقه نو الله کریم ذات ته موږ له ټیم ټیبل په خپل جوړ کړی دی خدای مطابق سره چوچلی نو کم از کم درجه دار چې انسان مقام ماسوتن او سحر موس په جمع سروږي دا نه چې لکه ما په هزار نه غشت اوس په فلاني زی ته زم هر چرته زی خو کم از کم په هزار ته زی نو الکم جمعه نه د جمعه د جمع اهتمام دا مقام مونږ د ماسوتن مونږ او د سحر مونږ د جمع اهتمام دا وکړه ځکه اوس په دې باندې د لوی اجر ولې دی الله باندې غواړي او بل دا چې په دې کې عبادت څه شي ګران چې ګوره
نمو دا چې تراویح کو شل رکعاته یا په جمعات کې وخت کې رو اعتکاف او تلاوت کو دا ګوره الله جل شانو په مون کرم کړي الله ماحول لا ته جوړ کړي همدغه روزه ده کنه همدغه جمعات ته دغه محله ده یو کیفیتي د مزګزارو تعداد یو وي همدغه وخت انسان شل رکعاته بګي او چې بیا سم روزه ختم شي نو د ماسوتن موږ پسې او دوه رکعاته نه فلم څوک نشي کول الا ماشاءالله وردا د الله جل شانو ګوره سره هغه فضل و کرم دی او الله جل شانو رحم کرم باندې کړی دی نو کم اس کم چې په دغه شپه انسان د جمع د موزه اهتمام وکړي بل کم اس کم ګناه پکې ونه دي چې نیکی پکې نشي کوله تهجد پکې نشي کوله ذکر او اذکار پکې نشي کوله ګناه پکې ایوي چې خرا سره نشي کوله بد مکوه نو چې ځان سره خنه شي کوله نو بد پکې مکوه ګناه پکې مکوه نو دانا چې بس ماقام څنګه اعلان وشو بس دزي شروع دغه څه ضرورت ته چا کور بوران په خوشالۍ په غم سره ولا بدلږي بل لا چې دانه چې بس اعلان وشو ټیپونه اور سبند کوشش کولو شو ولې نو لکه خو شیطان بند او کولو شو ته مسلمان تعالی خو الله دیر سورج ټریننګ درکو چې ګوره لکه نو کم از کم د ټریننګ اثر خو پکار دی تبخی باندې او په تنور باندې روټي پخا روټي په خور نو قسم ګرم والے پکې اثر پکې ویل یو سره دیش ورځ روزي ونیسي د ګنا نه پریزو کې دغه دوم اثر نشي یو دیر سوچ خو دغه اثر نه کنه دا خو ټریننګ دی چې څو ته یو میاش د حرام نه ځان بچ کا نو څو باقی یو لسمه شي به الله د حرام نه بچ کی زموږ غیر روزي یو غنټه او د غنټي اثر هم نماز ما خام سری رسول دکانونو کې او هر ځای کې غانیم نو شوی بس اوس روزه نه ده ولې بغیر روزه کې دا ارسه دی آزاد دي سب نو ګنا نه ورکه ځان نه بل وردا څخه خلک مو شپږ میاشتې به درم روزي نه مخ کې سوالونه کول چې الله روزي ته ورسي او چې بیا به روزه او عبادت په بکیو کو شپږ میاشتې به بیا سوالونه کول چې الله د عبادت هم سکی دا قبول او مونږ بس چې روزه ختم شي نو هر څه نیک اعمال ختم شي نو چې دانی چې یو میاش مونږ صحیح کا او جمعهتون ډک شو او بیا میاش صحیح کا جمعهتون خالی چې دا سړي چې الله سره تعلق دا ټیم پرې دی نه نه بلکې الله جل شانو او مقرره چې دا تعلق ور سره برقرار وساتو بل مونږ کمزوري دغه خبره دا خو منه خبره ده د شپو شو الله جل شانو میاشت رمضان مبارک را وستا شیطان سرکش شیطانان الله اوتړل نفس را له خوراک نو کول سره کمزور او ماحول را ته جوړ کو هم اکس عبادت نه کړی شو د دې اعتراف وکړو رسول الله مبارک الله جل شانو سم عبادت کوي خپل مبارکي پړسي کور به پریخو غار حرا او غار سور تبتلو خلوت او تنهایی او عبادت به کولو اخره کې به فرمایل ما عبدنا حق عبادت یلا مستد عبادت حق نشو ادا کولې مون کمزوري نو مون واقعي کمزوري او بیا د هر عمل په اخر کې استغفار دا اصل سنت طریقه ده ګوره تبلیغ ورته واستوي کنه چې څه ختم شي غش ختم شي واپس په استغفار سره صرف غش نه دا مسله ده د هر نیک عمل په اخر کې وسه کې استغفار دلیل یې سره کله چې د رسول الله مبارک ژوند بس دنیا کې پوره شو او مرګ را نږدې شو الله یو سورۃ نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا الله مدد راغې او خلک دلې په دین کې داخل شو اے پیغمبر استاد د دنیا نه تلو وخت قریب شو نو تاسو کا ودو کارونه کو فسبح بحمد ربك بل واستغفره یو د الله حمد او ثنا ډیر ویا او بل استغفار نو مفسرین ته مسله راوخیده چې څنګه حضور علیه السلام ته په اخري ژوند کې الله وظیفه خولې د چې دا دوه وظیفې کوا یو تسبیحات ویا او استغفار وی انسان چې بډاواله کې داخل شي د دې دوه سيزونو خاص کر زیات اهتمام کوي یو د الله تسبیح ډیر وی بل استغفار ډیر وی د مرګ خاصم پته نه لګي ولیکن ځوان بداوي چې سب ماشوم وای ز ځوان ځوان وای بوډا شم بوډا سوي چې سپینګری هغه سوي چې نه پس بیا سو بیا به مغافونه کیږي او بیا به دا وخت توري نه دا د وظیفې د قران کې الله جل شانه حضور علیه السلام ته ویل نو د هر عمل په اخر کې استغفار او مون خو یو کمزوري مون ځان ته لږ سوچو کوم سو دې د رمضان مبارک خوش قسمت بدای چې هغه ورکی تلاوتونه کړي تهجد به پابندۍ سره کړي د ګنا نه به پکې ځان ساتلي او دا چې څنګه د داخله بندوا د خوراک نه دا سه به اندامونه د ګنا نه بند مون ځان ته دغه چې مون پکې سو مون سو کو پکار خدا ر چې مون پکې سره ډیر ختمونه کړي مون کو یو ختم پکار خدا و چې مون پکې غیبت پرې خې مون پکې غیبت پرې نه خو پکار خدا و دستور ګنام پکې پرې خې مون دستور ګنا پرې نه خدا
نو لهدا مونږ به خامخا مونږ لپاره خو لازم دي چې مونږ خامخا الله جل شانو نسو غواړو دا بخنه غواړو. ګوره درې خبرې دي. یو خدا چې انسان دې سره ګناه نه کوي، دا مونږ نه یو، دا پیغمبران الله د ګناه نه پاک ساتي. دویم دا چې انسان ګناه وکي او توبه نه کوي، نو نه دا مونږ نه یو، دا کار د شیطان دی. شیطان نه غلطي او ګناه کوي شو او څو معافي ونغسته نه هغه ټیم نه اوس او نه بیا. نو ګناه نه منل او د ګناه اعتراف نه کول توبه نو خپل خو شیطانی کار دی. درې درجه پاتې شو چې انسان نو ګناه کوي او ګناه نه پس بس توبه په لازم ده. نو ګناه دنه بکیږي د انسان دی، خو لیکن د پیغمبر نه دی، فرشتہ نه ده او د شیطان نه چې ګناه کوي شو هغه نه کله پدې، بلکې د بنی آدم دی، آدم علی السلام اولاد دی، دنه به ګناه کیږي او د بس هغه نه پس توبه واسي. نو موږ به د خپل جرم الله ته اعتراف کوو، دا نن کم از کم دا نن ورځ په استغفار کې تیرول او په دې پیمانته کې چې موږ څوک په دې رمضان مبارک موږ د دې حق ادا کړی شو، نو کم از کم دا پیمانته الله او بل توبه باندې الله ګوره خوشاليږي. ما یو آیت ویل یو حدیث نو ویل، دا آیات یې ویسره ان الله يحب التوابین، الله عزت توبه او خونکو ته توبه او خونکو سره ډیر مینا کومه. بل حدیث میں رسول الله مبارک فرمائے التائب حبیب الله، توبګار سره الله سم مینا کوي، لګه مینا کوي نه الله وې دم مینا کوم حبیب الله چې خپل دوست وګرځو، خپل دوست دی وګرځو. نو توبه خون کې د الله جل شانه سره دا دوست دی. دوه واقعیات دي چې انسان شروع شنو دا واقعي. علامه ابن قدامه رحمت الله علیه کتاب لیکل دي التوابین د کتاب نوم دی، ناشنا واقعیات په کې دا وکړي. یو واقعیا دا ګوره تاسو بار ویل د موسی علی السلام وخت او باران نه کیږي. موسی علی السلام قوم ورته راغو چې او ټول راجم شو چې بس الله جل شانه تاسو توبه وباسو چې الله رحم کرم کې باران ټول راجم شو، توبه وباسي دعاګانې کوي باران نه کیږي. موسی علی السلام الله جل شانه دربار کې عرض کوي یا الله موږ توبه او موږ دعاګانې غواړو او یا الله باران نه کیږي. وای ځکه نه کوم چې تاسو سره په دې مجلس کې یو کس داسې چې سلوي خاله زمانہ فرمان او سلوي خاله کې یو ظلم پیمانه شوی نه توبه نو باسي او یو ظلم زما حکم نه پوره کوي، دنه خفیم د وجه نه چې د تاسو کې ناشي نو پتا سو باندې مرحم وکړو. د کله کله د یو کس د وجه نه په قوم باندې راټی نو اوس موسی علی السلام وی یا الله سوق و اعلان ورته چې دا کس کوزي یا الله دا خوري اړیو مجمر زما आवाज بسنګ رسوي ته आवाज راغو برسي ورته. موسی علی السلام اعلان کوي چې الله جل شانو خفه دی خاص کر دی یو کس نه داغه په دې مجلس کې ناس ته هم توبه نو باسي او سلوي ښکار د الله نه فرمانی کړی دی، یو ظلم نه لري پیمان شوی نو الله ته ډیر خفه دی. الله جل شانو فرمایي چې دې تر څو در کې ناس باران نه کوم دا کس کوزي اوس دا کس هغه ته ځان هر سړي ته ځان معلوم دی. قرآن د قرآن آیات او حدیث ورو نو هر سړي ته مخصوصي کې دا ماته وي، هر سړي ته مخصوصي کې چې دا ماته وي. نو اوس دې پېښو اوس بس د کټین کې خپېمانه شو، دا کټین کې خپېمانه شو نو ظاهر خبره د چډیر چې ویډیو والے د خلکو د کی پټ پزړه کې الله جل شانو سره پټ بس پزړه کې خپېمانه شدا کافی ده او سترګې راډه کې شو چې الله سلويخ کله دې شکستانه فرمانی کړی دا خدای باوجود ستاره رحم کرم دنو چې تارا باندې پردا چوي دا نن وخراغو اوس قدرې مجلس نه عزم نو رسوا کیږي دی الله د دې رسوای نه دا چې تاسو سره می وعده بس ما توبه په دې ټکی چې اللهم اغفر لي الله ما معاف کی زوستا مجرم ما الله بیا بنه کوم په دې ګوره الله ډیر خوشحالي نو بس پزړه کې دا دغه او ناګهانه باران شروع. موسی علیہ السلام او قوم حیران دي. موسی علیہ السلام تاسو اعلان وکړ چې مونږ یو ګناګار دي چې دی وتلی نو باران نه کیږي څوک مونږ وته باران شروع شو. الله جل شانو ته پوښتنه عرض کوي الله باران خو شروع شو نو څوک نه دی وتی مجلس نه دا ولی وای د چا د وجه نه چې باران می ودرول نه می قربان کړو دا د وجه نه پتا سبحانه باران دی الله دا څنګه ویغه قربو خو یې نو می خوراته او یا کس خوراته او چې دومره بختور کس د ټول قوم باندې دا د وجه نه باران وشو. ای وای مخکې زمانہ فرمان ګناهونه کول ما سره رسول نه وکړي نو ما نه رسوا کړي چاته پرده می پیچول دا اوس خو زما دوست دی اوس څنګه پرده واخله اوس څنګه رسوا کم او زه خو نور ته دغه کومه حکم کومه چې یو ګناګاری نو هغه رسوا کوي نه د توبې ترغیب ورته ورکړه. نو ګوره د
د یو لازی توبه ده دا نه چې توبه او بیا ډیر عمر تیر کنه یو لازه او شو توبه او کړه او اک لازه کړه الله جل شانو شو دا دوس بس پسله زړه کې الله جل شانو تخفیمانه پسله زړه کې او هر څوم نلوي ګناه بس اغه نه توبه واسه الله به معاف کوي پر اختیار چې توبه واسه دا نه چې الله زما توبه او بیا تل کې رسو دز ور کړی وي بلې دوک ور کړی دا نه زما توبه او چې څو پردي پټي ته ورشم بیا غیا تني شي پردي پټ غیا دې دا کړی دلته مونږ کې الله ستای عبادت په کوم تانه مدد غواړم پیزار تور سي پردي پیزار دې دا توبه نه ده ګوري صحیح توبه واسه صحیح توبه څه ته وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسجد نبی تر روان دي مسجد نبی تر روان غالبا دا فقيه ابو الليث سمرقند رحمت الله علیه د لیکلي دا واقعه مسجد نبی تر روان دي حضور علیہ السلام سره بیا ملاقات کې چرادن نشو حضرت عمر سے جاړي تاسو بولیدلی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر نرم دي حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر نرم دي خدای حضرت عمر سے بارک او سخت سوال راغلی چې سخت اوس دا سخت سړی دی جاړي او دا سي جاړي چې حضور علیہ السلام ته پوښتنه کوي لما کی یا عمر ای عمر ولې جاړي او كنت لا ادري اذا الله رسول نه پیغام چې ولې جاړم ځکه چې زم سم کور والے من سم دي نو ولې جاړي وي په دروازه باندې او نوجوان ناس انصاری سړی دی او هغه جاړي او دا سي جاړي چې اذا الله رسول زیو جاړول حضور علیہ السلام ته فرمایل आवाज کا دا سوت دي چراغ حضور علیہ السلام ته سم حاضر ده حضور علیہ السلام ته تاسو کو څه چللې نو پچړا شو او جاړي خبره نه کوي دا سي او جوړل حضور علیہ السلام په پچړا او بس بیا اخر کې هل هو يسجل شوی دی كنت اذنبت ذنبا كثيرا ډیر لوی ګناه را نشوي دا او د کوي ډیر لوی ګل حضور علیہ السلام ته بیان خو کس ګناه ده نشوي دا وی ویلې نشم شرمېږم شرم او حیا راځي دا څنګه کار مې کړی دی چې مال په خپل ګناه په خپل باندې ناراضي دا شیطان دی نفس انسان سره کله کله دا څه ګناه چې په خپل بیا یاد نه چې دا نشي مې الله څنګه نافرمانی کړی دا وای كنت نباشا وای زه کفنچور وای درې ورځې وړاندې تاسو یو جنازه کړې دی یو جینې وفات شوی و اج خخه کړې شو زمانہ زوی په دغه جنازه کې شریک وم او زما خو نظر پدیو چې لکه دا کسره مالدار ده نو دې کفن به قیمتي وي بس ما زکه فنونه دغه کوم ا بازار کې خرڅو مخبل د ګناه کارونه اوسه پیدا کوم نو وای د دې قبر ما د شپې کولو او کفن می کراو بیا واپس شمو شیطان ناتوي چې نو نوجوان پیر د جنې وفات شوی دا عمر دا واده ماته نو کړي نو بس زی پما باندې نفس غالب شو او ما ور سره سو بدکاری اوس دې مړی خزه سره مړی جنې سره وای چې څنګه براوتو شو مغه زما کپڑے شاته نو الله کله کله کې دې برت تبارا چې ته به اوس څنګه د قیامت تورز بستا شکایت د الله په دربار کې کوم ما خو پوره ژوند داسې تیر کړی دی چې چا زما به هي او زما په پردګي چانه دا کړی او تاسو د مرګ نفس کم رسوا کم د الله قیامت ته پتا سي حال کې زم وې دک الفاظ چې مساقي نفس لیونی شي زویل نشم چې سنت دا اے چا سره بدوم ظلم نه کې چې غراش او الله تصدو لګي الله زما بدل دی واخلي قسم دې چې بیا خاندانونو بری تباہ برباد کی دوم ظلم با دوم نه وسو نه تنګي چې هغه بس الله تعالی سبحانه دی الله دې کس نه خو اخلاص دوم نه وسو چا سره ظلم نه کې بس دک الفاظ او چا ما اوریدلی دي بس زو ما ټیم نه جوړ چې دا دوم د لوی ګناه موقع ژوندۍ خزم نه دا مړه دا د مرګ نه پس اول می بیرغه کا به لباس کا به حجاب کا او به نور سردا کارو دکل او بس حضور علیہ السلام ته دا اورید وایزا ستا بارک سن شم به ته شو الله پیش تعالی دوم د لوی ګناه کړی دا حضرت عمر سے قراری په الله رسول حکم کو چې اثر کلام کوم دې د ژوندۍ پاتې کې دولای دوم د لوی ګناه کړی دا او توبه صحیح کړی دا توبه سم کړی دا جاړي د حضور علیہ السلام دربار نو وته او یو ځنګل ته مدینه منوره دا لاړ درې ورځې تیر شو باز کې دین نصیحت راځي جبرئیل علیہ السلام راو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا حضور علیہ السلام سره مجلس کې حضور علیہ السلام نه حضرت جبرئیل علیہ السلام یو څه ته پوښتنه کوي چې الله را لېګلې مرومنه ته پوښتنه کوي چې اے دما پیغمبره د ازمت اسمانونو ته پیدا کړی دي کما پیدا کړی حضور علیہ السلام ښکارا خبره ده الله پیدا کړی دي مانه دي پیدا کړی او آیا چې دا مخلوقات تا پیدا کړی دي کما پیدا کړی دي ظاهر خبره ده چې سې جبرئیل چې الله پیدا کړی دي مانه دي پیدا کړی بیا یو تپوس کوي د دې رازق ټیک عظیمه وي الله دې زنیمه صفا خبره کو جبرئیل سچلې الله جل شانو فرمایي چې تعالی یو کس راغلو زما مخلوق ته زما بنده دې ګناه ته شوی دو توبه او فکر پس چ باندې هغه تعالی راو چې توبه وباسه متعلق خپل مجلس نو
چې الله ستاسو بس الله تعالی معاملې حواله ده دا څه ورته نو چې بس الله ستاسو توبه قبول کړي هغه کس شابه پیدا کو غته او چې الله ستاسو توبه قبول کړي او سو یې سنن لیو ګنا خو توبه پس چبانه او خیرا نو الله جل شانو جبرئیل علیہ السلام علیه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورپسې بهر توزي د مدینه منورې په یو ځنګل کې د پسد باندې سره خیرو الله جل شانو معافي غواړي گرفتار نشو خو زړه نه بس سره پیمانه د خپل کار باندې بزرگ عمر سے ورته مبارک دې سر اوچت کا الله ستاسو توبه قبول کا وਹੀ را خوي زما توبه الله قبول کا حضور علیہ السلام باندې وਹੀ راوي حضور علیہ السلام مجلس راو حضور علیہ السلام ورته ایسا وستا توبه الله قبول کا مبارک دې شو زما توبه الله قبول کا وای الله سو ویل زما مبارک او څنګه الفاظ د الله جل شانه څنګه درته الله وਹੀ وکا دا قران له وای چې زما بارک الله څنګه اوس دغه خبرې کې حضور علیہ السلام ورته د موس ټیم دی مازیګر موس ټیم وای موس چوک موس نه پستر ثابت کی سکم چې الله جل شانه ستا په بار کې څنګه وਹੀ راولي رومبه رکعات دویم دریم څلورم اخیری رکعات اخیری سجده ده او دې چې وای جاړي ورکی چې زما توبه الله قبول کړي په دې خوشاله ده بس څلګي وهله او ساته وته نو ګوره د یو ګناه ته شوی دا سخت ګناه ته شوی دا ولیکن توبه هم اقوم نکله کړه وای چې خیره سنت د ګناه مثال د خیره دی کنه سنت خیره هغه نو صرف او صابون غواړي کنه سنت چې اخیره مضبوط دی هغه نو صرف صابون په زیات لګي کنه دا سنت ګناه دی غټه هغه نه جړه او فریاد او الله جل شانو تخفیف مانتیا هم زیاته کی کنه نو ګوره په سچ باندې توبه وکړه د الله ورته مرګ څنګه نصیب بیا حضور علیہ السلام کفن دفن او غسل او جنازه مو شو به قبر ته دغه کوي چې قبر ته کوزي یو قبر ټیپ تمام صحابه جل حضور علیہ السلام خندل اور وته تب صحابه تبوس کې اذا الله رسول تاسو خان دی مونږ جاړو وی ولې بنا خاندم وای چې دې قبر دما څنګه کې خو کوس کو نو ما سې ته چې فرشتي راځي او هغه زنانم ور سره ده خشت لباس ټول دي د کوم زنانه او جنې چې به هي کړی دا بدکاری ور سره کړی دا نو هغه وای ما تاسو کول چې دا فرشتي او ور سره ده جنې دا څنګه دا ویل چې الله جل شانه د توبه دا سچا توبه اوخه چې الله جل شانه د وجنا